मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। غیر مذهبونو والا چې کله یو مذهب قبول کی نو د هغو کوالټي دا ده چې هغو وایي زه د مذهب دپاره یم، زما کاروبار وروسته دی، زما ښځه او بچي وروسته دي، زما رشته داران وروسته دي، زما نورې خبرې ټولې وروسته دي، اول نمبر زما مذهب دی دا به خورومه. او هغوی د دې دپاره لګیا دي، خپل کوشش کوي، خپل ځانونه ستړي کوي. یو مسلمان دی چې دی اوده دی، بس دی اوده دی، دی صرف په خپل کاروبار پسې نښتی، مسلمان صرف د خپلې پیسې پسې نښتی، مسلمان صرف د دنیاوي خواهشاتو پسې نښتی. او تاسو د تاریخ مطالعه وکئ چې کوم ځای کې هم مسلمان ذلیله شوی دی او رسوا شوی دی، د هغې مین وجه د خپل سهولیات لټول دي چې ما ته به په کوم څیز کې سهولیت دي، زه به په کوم څیز کې په آرام کې یم. بس چې کله د خپل سهولت لټولی دی، د خپل خواهش لټولی دی، جو دی د دین نه محرومه شوی دی او دی د خلافت نه محرومه شوی دی. او په کوم وخت کې چې هم مسلمانانو ترقی کړې ده، په دنیا باندې حکومت کړی دی، د هغې واحد وجه هغه دا وه چې مسلمان آرام پسند نه و، چې زه دې وجود له آرام ورکړم، زه دې خپل نفس خواهش پوره کړم، داسې نه. بس دې په صرف په دې فکر کې و چې زما دا وجود جوړ له دې دپاره دی، زما دا عزت د دې دپاره دی چې اعلای کلمت الله وشي، د الله دین په پوره دنیا کې خور شي، د دې دپاره یم. بس خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مال غنیمت راغونډی او مجاهدین را لګیا دي مال غنیمت راوړي، او یو داسې غټ حال و، هغه حال کې دغه مال غنیمت ډیر جوړ شو، دومره ډیر جوړ شو، دومره ډیرې جوړ شو چې د هغه طرف کس د دې طرف کس نه یې دومره ډیرې ولګېده. په دې کې یو مجاهد راغی، هغه مجاهد په کړکۍ کې راښکاره شو او تربوزه کې والی مخې پټ کړی دی، صرف سترګې ښکاري، او یو تیله یې راواخېسته او دغه ډیري ته یې داسې راوغورځوله، وایي دا والی دا زما سره د مال غنیمت پاتې شوی سامان دی. خالد ابن ولید چې کوم سپایانو، هغه سپایانو او مجاهدینو هغه ګوته یې کولاو کړه چې وایي که تا نو په هغې کې هیرې جواهرات دي، هیرې جواهرات، او کتابونو لیکلي دي چې د سنډه د سر مطابق ګوته یې وه، دا به څومره قیمت به خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته ووایي وایي ته څوک یې؟ هغه ورته زما د پیژندګلو یا د نوم د ښوولو پکې څه ضرورت شته؟ وایي چې مونږ دې وپېژنو که نه؟ وایي ما چې د چا دپاره کړی هغه ما ډېر ښه پېژني، ما چې د چا دپاره دا کار کړی هغه ما ډېر ښه پېژني. وایي راشه څه خو دې والګه نه، وایي چې ما اخیستې نو دا ټول به مې وړی وې، ما جهاد د دې دپاره نه دی کړی چې زه هیرې جواهرات حاصل کړم، ما د الله د رضا دپاره کړی. او وایي هغه کومه کړکۍ کې چې و راویې غورځول، وایي د هغې نه وتښتېدو او د پولیسو پسې منډه کړه، دا کوم فوجیان سپایان چې دو پسې منډه کړه، وایي په نظر اډوره هم نه هغې صرف دوړه وخته، بس تلی وګه. او دا خبره زه بار بار کوم، تر څو پورې چې یو انسان خپله نیکي داسې پټه نه کړي څنګه چې دی خپله ګناه پټوي، تر هغه وخته پورې دی د الله ولی نشي جوړېدی. صحابه داسې وو، خپله نیکي څومره لویه نیکي ده، څومره هیرې جواهرات ترې راوې غورځول، لیکن داسې یې پټوي ګویا د جرم ګڼی دی، خپل نوم هم نه ښیي. مسلمان چې کله داسې و نو بیا په پوره دنیا باندې حکمرانی کوله، او مسلمان چې کله زما د زمانې شو، هغه مسلمان چې دې صرف د اختر دپاره او د اختر د سیزن دپاره په دروغو قسمونه خوري. سامان او سودا د رمضان مبارک چې د مسلمانانو برکتي میاشت ده، د دو سره د تعاون میاشت ده، او دې د مسلمانانو حقونه خوري، د هغو ته سوداګانې ګرانوي، او په دې تکل کې دی چې څه به زمانه داسې څه کار وشي چې زه دې مسلمان ته تکلیف ور ورسوم، اگر چې په ژبه اظهار نه کوي، په ژبه باندې دقه وایي یا الله د کرونا وبا ختمه کړي، یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي، لیکن دلته چې کوم مسلمان د سره په معاشره کې اوسېږي
دا هغه سره ظلم او زیاتې کوي. ماسک راووتو په مسلمانانو باندې بیماری رااله، د ماسک قیمت एकदम اوچت شو ځکه چې مسلمان ته ضرورت راغی. وس دا قیمت چا اوچت کو؟ آیا دا د بهر ملک نه دا قیمت اوچت شو؟ نه زما مسلمان رو اوچت کو د دې لپاره چې د بل مسلمان ته څه فایده ونه رسي. کله چې مسلمانان په آپس کې داسې شي چې د یو بل عزتونو تغلی شي، د یو بل مالونو تغلی شي، د یو بل په آپس کې د حقوقو غداران جوړ شي، د هغو تلف کوونکي جوړ شي، نو بیا الله رب العزت داسې وکړي چې په دو باندې غیر مسلط کړي. دا اعتراف وکاو غره چې دا د مسلمان د عمل د وجې نه ده. بیت المقدس کې مسلمانان ولاړ دي او تراویح کوي، الله ته ولاړ دي، او د هغه ځای نه ظالمان چې کوم دی هغه رااله، یهودیان اسرائیل چې ورته ویل کېږي هغه رااله، او دغه مسلمانان کوم چې په صفونو کې الله ته ولاړ دي. تاسو نه تاسو کومه دا راته وایي چې یو سړی د الله مخې ته ولاړی او د عبادت الله رب العزت قبلې الله اینی، نو آیا الله رب العزت د دې مسلمان مدد نه کوي؟ وس مدد ولی ناراضي؟ زه الله ته ولاړ یم، د رمضان مبارک شپه ده او زه په رمضان په شپو کې الله ته ولاړ یم، وس د الله مدد ولی ناراضي؟ دا غي وجه دا ده چې امت اجتماعي ګناهګار دی، د یو کس انفرادي ګناه دا غي د وجه نه د الله عذاب ناراضي. لیکن کله چې اجتماعي ګناهونه شروع شي او خاص طور پر فحاشي، کله چې دا ګناه شروع شي نو بیا الله رب العزت خپل مدد لري کی او غیر بدو باندې مسلط کی خی وډبای تر دې پوری چې دا مسلمان رایق شي. تر څو پوری دا مسلمان رایق شوی نه دی تر هغه پوری با وهل خوري. نن د فلسطین د بیت المقدس د مسلمانانو نمبر دی، سبا زما اوستا نمبر دی. ګوره په دې خوشحالي ګناه چې زمړه زخه محفوظ یم. نه مسلمان چې کله هم مقابله کړی دا د کافر سره نو دای د اسلحه په زور نه دی کړی. ګوره مسلمان چې کله تاسو تاریخ ولټوي، مسلمان چې کله هم د کافر سره مقابله کړی دا د اسلحه په زور نه دی کړی، بلکې دې مسلمان چې کله هم کافر له شکست ورکړي په ایمانی قوت ورکړي، او دا ایمانی قوت به جوړول غواړي، دا ایمانی قوت دا به جوړول غواړي. تر څو پوری مسلمان دنه د زړه نه jihad ته تیار نه دی، دنه د زړه نه دې خبرې ته تیار نه دی چې زما د وجود د ټوټې شي، لیکن اعلی کلمت الله دی وشي، د الله دین دی په پوره دنیا کې خور شي، د الله د دین جنډا د دې په پوره دنیا کې ودرېږي. تر هغه وخت پوری د الله رب العزت مدد ناراضي. ګوره 313 را پاسې دا 313 کسان مخلصین مؤمنین درا پاسې دا او میدان ته ودا مونږ به جهاد کو، جنگ وکاو، او 1000 کافرانو له شکست ورکو. 1000 کافرانو 313 او یا 1313 راوتی دي، لیکن د جهاد جنگ کولو سامان وسره نشتا. حتی تر دې تاسو د میدان جنگ نقشې ته وګورئ، په میدان جنگ کې وته وبم نشتا، او کم زی په نصیب رسیدلې دی هغه زی د جنگ لپاره مناسب نه دی. او دویم طرف ته کافران 1000 راغلي، په دې کې غټ غټ سرداران راغلي دي او باقاعده د جنگ د سامان سره لیس راغلي دي او د دوی سره هر قسمه سہولیات شته. لیکن چې کله میدان ته راووته مسلمان جنگي کې د ایمان په زور باندې هغه ته پته ده چې الله رب العزت په زما مدد کوي، الله رب العزت با زما مدد کوي. او چې کله میدان ته وروته 1000 کسان له شکست ورکو او یا کسان یې مردار کړه او یا یې قیدیان کړه. الله رب العزت برای راست مدد کو، ځکه چې زړه دنیا یې بدله وه. زما استاد زړه دنیا بدله ده، زه په جومات کې مانځه ته ولاړ یم، لیکن زما په مانځه کې توجه نشته، زه به کې نور سوچونه کوم. هغه مونځ د کوم مونځ په ذریعه باندې چې د اسمان نه فرشتې راځي د مدد لپاره، زه په هغه مانځه کې غافل یم. زما عزتمندو علماء دا خبره لیکلې ده چې تر څو پوری زما د جمعې جمع، زما د اختر جمع، کومه زه د جمعې په مانځه کې زمونږ غڼه ده جمع ده صفونه وي، تر څو پوری دا غڼه د سحر په مانځه کې نه شروع شوي تر هغه وخت پوری مسلمان غالب نشي راتلی. د مسلمان د جمعې جمع، د اختر جمع، دا د سحر د جمعې برابر شي،
نو دا او کافر بدوانه برابر شي چې کله دا جمع سي واقعدا نو کافر به بیا مغلوب کیږي کافر به بیا سي مغلوب کیږي او کتا سو وای چې نه د هتیار په زور باندې نو هتیار خو زمونږ د پاکستان سره څه کم نه دي دا ایټم بم د څه لپاره جوړل ودونو کې بیٹھا ځو شته اسلحه شته طاقت شته لیکن استعماله به څوک ایمان والا چې داغه په لکه کې صرف یره د الله چې داغه په لکه کې دایره نه چې یره بیا مالا چانده څوک راکې بیا به زما سره مدد څوک کوي دا خو د دنیا حالات راځي نو کستا د غیر نه یقین دی چې مال به د هغه طرف څخه پیسې راشي نو بیا خو ته د ایمان دعوی مکوا ایمان خو ویل کېږي دیتا چې ستاسو د الله په ذات باندې یقیني چې زما رازق ذات څوک دی الله زما مالک ذات څوک دی چې کله دا یقین راغی بیا به ته ډټه خبره کې بیا به ته تکړه خبره کې او چې کله ته چانه یری دی چې مال به څوک سره کی نو بیا ته ګوري د چا بسترګو کې سترګې واچي او نه خبرو کې دا نشي کولای دا ډېر ګران کار دی الله رب العزت دې رحم وکي چې دې مسلمانانو ته هغه جذبه میلاو شي کومې جذبه چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او د زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ الله دې هغه جذبه مونږ ته نصیب کړي او الله رب العزت دې د فلسطین دغه مظلوم مسلمانانو مدد وکي الله رب العزت دې د اسلامي حکمرانان د ملکونو دا کوم حکمرانان دي د حکمرانان دي خدای رایخ کی چې په دغه دا کوم ظلم کیږي دا کوم زیاتی کیږي چې د دې مخنوي وکي الله دې عمل کول توفیق